अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई इज्जतमंदों, मशरानों, ज़वानानों, कशरानों, पकोर के नास्तो औरीदुन को ख्वाइंदो मैंदो द टोलो मखी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर दरबार की दुआ गोयम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते द हक वेलो तौफीक राखी और बिया दे अल्लाह मुंटोलो ला पागा हक बांधे द अमल कवलो सरसरा अखपल अखपल द ज्वन तेरवलो तौफीक हम नसीब की। इज्जतमंदो जिचिनन कमा खबर कवल वाड़मा दागे खबर नमख के जब योसो खबर इस्तासो पर मख के एकदम और यकीनन दग खबर ता उलमाए किराम तमहीदुम हुई मुकद्दिमा वर्तुम हुई या साते द मोमिन पजड़ की द टोलू के ज्यादा मीना और मोहब्बत द खपल द खालिक और द मालिक मौजूदी और पकार हम द जकची दग खालिक और मालिक पगक बांधे गण इनामात गण एहसानात करी दी और चे कुरान करीम ची हम को लाओ के नो द मोमिनानो तस्किरा ची कई नो कुरान हुई वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह मोमिनान देर क्लक दी देर सख्ती पमिन आद अल्लाह के
قرآن هغوی ته وایي چې مؤمن کلک دی، سخت دی په مینه د الله کې. نو گویا چې مؤمن په زړه کې ټولو کې زیاته مینه او محبت د چا موجودي؟ د الله، چې کوم دغه خالق هم دی او دغه مالک هم دی. او پکار ده چې دغه محبت سیوای، ځکه چې خالق دی، ځکه چې مالک دی، ځکه چې دغه ګڼ انعامات اور احسانات دي. خو که د خالق نه خبره مخلوق ته راولې، د خالق نه خبره مخلوق ته راولې، نو بیا د مؤمن په زړه کې ټولو کې زیات محبت او مینه چې د چا پرته ده په مخلوقاتو کې، هغه مینه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده. هغه مینه د چا ده؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. په مخلوقاتو کې ګڼ احسانات د پیغمبر په دې امت باندې دي، په دې امت باندې دي. دا په خبرې سمجھ کې رالی. د مؤمن په زړه کې ټولو کې زیاته مینه او محبت د چا موجودي؟ د الله، چې هغه خالق هم دی، هغه مالک هم دی. خو چې د خالق نه خبره دی خوا کې مخلوق ته راواړی، نو بیا د مؤمن په زړه کې ټولو کې زیاته مینه او محبت د چا سره پکار دی؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره پکار دی. ځکه چې په مخلوقاتو کې ټولو کې زیات احسانات که په انسانانو باندې د چا دي، نو هغه د چا دي؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. دا کو خبرې سمجھ کې را لیجی. درېمه خبره، ته چې کوم عمل کوي د دیندارۍ او د نیکۍ، چې هر عمل داغي عمل روح، داغي عمل جان چې دی هغه ایمان دی. هغه څه دی؟ ایمان دی. ته چې کوم عمل صالح کوي کنه، داغه عمل صالح روح، داغي جان هغه ایمان دی. کچری ایمان موجودی نو عمل صالح قبول او منظور دی او قدر قیمت شتا. او کچری د عمل صالح جان او روح موجود نه دی چې ایمان ورته وي، نو یا ساته هغه عمل صالح قبول منظور نه دی او نه داغه څه قدر او قیمت شته دی. وګي به حساب د مشرکینو چې کوم ښه اعمالو هغه ولې قبول نو؟ د مشرکینو چې کوم ښه اعمالو داغه قدر او قیمت ولې نو؟ ځکه چې داغوی د اعمالو چې کوم روحو کوم جانو چې ایمان ورته وي هغه پکې موجود نو، نو داغه د وجه نه داغوی هغه عمل قابل قبول نه دی، داغوی د عمل څه قدر او قیمت نشته دی. سمجھ کې خبر را لګا نه؟ ته چې کوم عمل صالح کوي داغه لپاره څه دی؟ یو روح دی، داغه لپاره څه دی؟ یو جان دی. هغه روح او هغه جان ته ایمان وي. کچری دا روح دا جان موجود دی نو عمل صالح قبول دی، قدر قیمت موجود دی. کچری ستا د عمل صالح روح او جان موجود نه دی، نو یا ساته ستا عمل صالح عند الله قبول نه دی، قدر قیمت نشته دی. صحیح ده جی؟ اوس یا ساته ستا د عمل روح او جان دی، اور آغا روح اور جان تا سوئی ایمان ہوئی. سوئی آغا جان تا سوئی ایمان ہوئی، آغا جان تا ایمان ہوئی، آغا روح تا سوئی ایمان ہوئی. یا ساتا دغه ستا د ایمان یو روح دی، دغه شانتی ستا د ایمان یو جان دی. کوئی بھی صاحب ځان خپو وکای، اے ستا د عمل صالح
روح او جان دی چې هغه ته ایمان وي او بیا دغه ایمان یو روح او یو جان دی کچره هغه روح او هغه جان موجودی نو ستا ایمان قدرمند دی قبول دی او کچره ستا د ایمان هغه روح او جان موجود ری نو ستا د ایمان بیکار دی نو ستا د ایمان چې کم روح دی کم جان دی هغه مینه د محمد مصطفی ده هغه مینه د چا ده د محمد مصطفی دا کچری دا ایستا په ایمان کی موجودی نو ستا ایمان قابل قبول دی او کچری ستا د ایمان دا جان دا روح موجود دی نو یا ساتا ستا دا ایمان بیکار ایمان دی سمجھ کراله خبره دومره خبره چې تړم دک ټک لپاره واپس زم ستاسو د پوکولو لپاره که توجه ساتي الګ بکار کیږي ستا د عمل کما چې کم ته عمل صالح وي دا غي لپاره یو روح دی یو جان دی که هغه روح او هغه جان موجودی نو ستا عمل صالح عند الله قبول لی او ستا د عمل صالح قدر او قیمت موجود دی او کچری ستا د عمل صالح روح نشته دی جان نشته دی نو یا ساتا عند الله قبول لدی او ستا د عمل صالح قدر او قیمت نشته دی نو د عمل صالح روح او جان څه دی د عمل صالح روح او جان هغه ایمان دی بیا ستا د ایمان یو روح دی یو جان دی کچری ستا د ایمان هغه روح هغه جان موجودی نو ستا ایمان مفید دی عند الله قبول دی او کچری ستا د ایمان هغه روح او جان موجود دی نو یا ساتا ستا ایمان بیکار دی ستا د ایمان روح سده ستا د ایمان جان سده هغه مینه د محمد مصطفی ده هغه مینه د چا ده محمد مصطفی ده صحیح ده جی او دا زنه ما دا قران کریم وی سورۃ توبہ کې الله وی سورۃ توبہ کې الله کریم وی قل ان کان او اعظم محبوبا اعلانك اعظم حبيبا ان كان اباؤكم کبھی مشران استاسو و ابناؤکم زامن استاسو و اخوانکم اورون استاسو و ازواجکم او بیبیان استاسو و عشیرتکم او تبر استاسو و اموال او مال آغ امال چی گٹلوی تاسو اغیلارا و تجارت او تجارت تخشعونا چی یریگ تاسو داغی دا کوٹا والینا ومساکنو ترضونها او زایونا دو سیدوها چی خوخوی تاسو اغیلارا احب الیکم توجہ ساتا احب الیکم کزیا خوخوی تاسو تا من اللہ دا اللہنا او دا رسول دا اللہنا و جہاد او دا جہاد فی سبیل اللہنا فتربثوا پس انتظار کوئی حتی یاتی اللہ تردی چراشی اللہ بی امری پا حکم دا عذاب اخپل سرا او جو بی صاحب سوسی جنو شمارلا آباؤکم شمارا یو و ابناؤکم دوا و اخوانکم دری و ازواجکم سلورا و عشیرتکم پینزا و اموالو شپگا و تجارتم و مساکنو ترضونها اتا صحیح جی اتا شوگا نا اے کچری ددی اتو سیزنو ستاسو پزړه کې مینا ډیر زیات وي او دومره زیات وي چې د الله مینا نه هم سیوا وي د پیغمبر د مینې نه هم سیوا وي احب الیکم من الله چې خوخي تاسو ته من الله د الله نه او د رسول د الله نه وجهاد فی سبیله او د جهاد فی سبیل الله نه فتربثوا
بیا انتظار کوا، انتظار کوا. د دې سيزونو مینه کچر ستا په دې کې سیوا وا، مینه د الله نه، مینه د رسول الله نه، او مینه د جهاد فی سبیل الله نه. نو فتربصوا، پس کوا بیا انتظار کوا حتا یاتی الله، تر دې چې راشي الله بامره، په حکم خپل د عذاب سره. سم مقصد؟ بیا د عذاب انتظار کوا، بیا د عذاب انتظار کوا. نو په ایمان وایا زمونږ په ځکه د چا مینه سیوا ده؟ د چا مینه سیوا ده؟ دا د خلی خبرې نه دي، دا د خلی خبرې نه دي. الله یو شوی او شماره، مشران، زامن، رونه، بیبیانی، تبر، یعنی تبر نه مراد قوم نسب، دغه شانتی مال، دغه شانتی تجارت، دغه شانتی ستا زرونه پلاټونه. الله وی کچریتا پزړه کې د دې شیزونو مینه سیوا وا، د مینې د الله نه، د مینې د رسول الله نه، او د مینې د جهاد فی سبیل الله نه. فتربصوا، بس انتظار کوا، بیا د څه انتظار کوا؟ د عذاب د الله. نو عذاب د الله راغلی دی کنه؟ عذاب څه ته وایي؟ ناکار حکمران عذاب نه دی؟ ناکار مشران عذاب نه دی؟ ناکار کشران عذاب نه دی؟ نافرمان اولاد عذاب نه دی؟ عذاب کی خویو خو پښتانه متل کوي کنه، وی خدای دې په شرم هغه څوک شرمای چې څوک په شرم پويږي، چې څوک نه پويږي نو کاغه او شرمېده کوونه شرمېده. دغه شان دی. دا خو د قرآن حواله راکړه، د پیغمبر حدیث دی. نبی علیہ السلام وی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، نشی کے دے پتاسوں کی سو کا مومنا تردی پوری چی زمامنا دا غپ ازرکی دا اخبر دا مور او پلارنا دا اولادنا او دا خلقو دا طول انا سیواوی. چی زمامنا دا غپ ازرکی سیوائی اخبر دا اولاد دا منی نا هم، اخبل دا مور او پلار د مینې نه هم، اخبل دا چې کوم قام قبیله خلق دي دا غوی د مینې نه هم. زه په ایمان وایا نن زما ستا په زړه کې د اولاد مینه سیوا ده که د محمد مصطفی مینه سیوا ده؟ ووایه راته. د اولاد چې واده راشي نو د چا منې؟ د محمد مصطفی منی که د اولاد منی؟ چې واده راشي د چا منی؟ د محمد مصطفی منی که د مور او پلار منی؟ یا بل څه خادي راشي نو د چا منی؟ د محمد مصطفی منی که د نورو یارانو دوستانو منی؟ دا ټوکه نه ده یار، دا د خلی عشق نه ده. دا عشق صحابو کرے دے، دا دی عشق قدر و قیمت صحابو تا معلوم دے. زمان و جوان پا دی قدر و قیمت نہ پوئی گی، زکا چی دا مریضان دا عشق مجازی دی. دا مریضان دا عشق مجازی دی، دا عاشقان دی خود سا اے پا عشق مجازی کی مبتلا دی. اللہ دے زمان پدر کی دا اللہ مینہ پیدا کی، دا محمد مصطفی مینہ پیدا کی. دا پیغمبر حدیث ما تاسو توئی چی لا یؤمن احدکم، نشکے دے مومنو، نشکے دے ترسو چی داغا پدر کی زما مینہ، داغا دا اولاد دا مینینا، داغا دا مور و پلار دا مینینا، دا تمام خلقو دا مینینا سوا نہیں. نن شتا؟ نن کم دا غمینا؟ دا خواسی ٹوکا دا، دا
خو یو لوبه ده چې ما تا په ځان دوکه کو. یره زما د پیغمبر سره ډېره مینه ده، یقین وکړه دا نوم را باندې خوږ لګي. یاره ډېر مینې ما دا خالي د خولې خبرې دي، خو چې خبره د واده راشي وای اوس محمد مصطفی غمینه څه شوه، وی سو کم جی هغه بچی مې خفه کېږي. نو زه په ایمان وایم مینه د چا زیاته شوه؟ هلکه داسې دي وی سو کم سړه هغه لوڼه مې دي، هغه ښځه مې ده، سړه کور کې لاله غویمه جوړېږي نو مینه د چا سیوا شوه؟ هلکه داسې دي وی سړه سو کم رور نسبي دی یا کلیواله دی یا ملګري دی یا که نه کومه نو مینه د چا سیوا شوه؟ ولې ځان له دوکه ورکړه یار، ولې ځان له دوکه ورکړئ؟ دا د خولې ټوکې نه دي ښه، دا د خولې ټوکې نه دي، دا څه ډوزې نه دي چې ما تا وولو. دا که راولې که نه د دې حق صحابو ادا کړلی، صحابو. او یقینا سړی چې چا سره مینه کوي نو څه نه څه وجوهات دي که نه، اسبابي، یا خو ډېر ښایسته وي، حسن و جمال، یا په هغه کې کمالات وي، یا هغه ډېر احسان کوونکی. دا درې وجې دي که نه، حسن و جمال، کمال او احسانات. نو زه په ایمان وایم د پیغمبر د حسن و جمال نه د چا حسن و جمال سوا کېدی شي؟ که د یوسف علیه السلام د حسن چرچه وه نو بالکل منم وه، خو زما د پیغمبر زمانه نه وه. د امي عایشه هغه وینا ستا نه هېره شوه چې بېشکه زه منم چې حسن یوسف چرچه وه، ډېره عام وه، خو دا ولې وه چې زما د محبوب زمانه نه وه. زه منم چې په حسن یوسف په کتو باندې د مصر زنانو خپل لاسونه زخمی کړي، خو زما د محبوب په کتو باندې ځوانانو خپل سرونه کټ کړه، ځوانانو خپل سرونه کټ کړه. حسن و جمال، الله الله. د څوارلسمې سپوږمۍ ده او ښه په آب و تاب باندې په اسمان کې ځلیږي، او د هغې چې کومه رڼا ده د ځمکې هر یو ګوټ ته رسېدلې ده. یو صحابي دی جابر نامه ده رضی الله تعالی عنه، هغه وایي ما چې وکته چې راځه نن ګورم چې دی سپوږمۍ د څوارلسمې رڼا سیوا ده او که نه زما د پیغمبر د مخ انوارات نور سیوا دی، د دواړو نن موازنه کومه، تقابل کومه. وی چې لاړمه نبي علیه السلام په ځمکه باندې ملاست دی، یمني چادر هغې په ځان اچولی دی. وی زه کله د پیغمبر مخ ته ګورم، کله څوارلسمې سپوږمۍ ته ګورم، کله پیغمبر مخ ته ګورم، کله د څوارلسمې سپوږمۍ ته ګورم. وی زما دې په هغه ذات قسمي، وی د پیغمبر د رڼا په مخ کې د څوارلسمې سپوږمۍ څه حیثیت یې نشته دی. داسې وله حسن و جمال الله ورکړی، داسې حسن و جمال. منم چې د مصر زنانو لاسونه زخمی کړه، زما د پیغمبر زمانه نه وه که نه، او هغه هم د زلیخې یو ډونګ نو، زلیخه خو پېژنئ که نه، د عزیزي مصر کور والا زنانه خو خبره مشهوره چې بیا خو ګوټ ته رسئ، یو یې اخورې دا وګوره اوس د عزیز کور والا ده، غلام سره داسې غلام خبره زلیخې ته ورسېده، هغې ټولو له دعوت ورکړه چې تاسو هم وینئ چې تاسو ته هم پته ولګي. ټول راله میوې ورته کېښولې، چاړې ورته هم کېښولې، چورکۍ. یوسف غریب خو کور کې پاتې کېدونکی دا خو اته یې راوځ، هغه ته څه خبر و چې دا زلیخه دا ډرامه کوي، چې څنګه هغه راوتی دی. د مصر زنانو چې کتل نو د فروټو په دې خپل لاسونه یې زخمي کړه، رومبه یوه زلیخه وه، بیا ورته ټولې زلیخې جوړې شو. هغه طرف ته نه ځمه، خو زمانه د پیغمبر نه وه که نه.
نو سړی چې د چا سره مینه کوي یا د حسن او جمال د وجې نه کوي نو د پیغمبر د حسن په مخ کې د چا حسن نشتا. جابر صاحب خوځه کوي کنه وی زما د په خوده په ذات قسمی وی د سوار لسم سپوږمۍ بسر رڼای چې کم رڼا کم انوارات کم دغه چې زما د پیغمبر د مخ مبارک نه دغه کی ها دیم کمالات. نو الله پیغمبر له تمام کمالات ورکړي که کمالات علمی دي عملی دي اخلاقی دي چې څومره دي چې څومره دي هغه تمام کمالات الله پیغمبر له ورکړي دي. هغه شاعر چې وای کنه وستا کمالات ستا د تمام کمالات پتا کې موجود دي ستا کې شته دي خو ستا کمالات پچا کې ټول موجود نه دي سوا د یو دوا کمالات. دیمه وجه دای او درېمه وجه احسانات. نو زه په ایمان وایا د پیغمبر په موږ باندې څومره احسانات. کله چې د معراج په شپه باندې الله منځونه ورکړه 50 منځونه وسو 500 منځونه ځوانان 15 نشي کولای 50 به د کم ځای نه کول 50 منځونه موسی علیہ السلام ورته لارشه کم کا تخفیف تقریبا د امت لپاره پیغمبر نلزله تلدن الله دربار ته نلزله درخواست کړلې کمول حتی چې 15 تر او رسول منځونه 15 پاتې شو او په 15 باندې ثواب د 50 ملاوي دینه بل شته دینه بل احسان شته 15 منځونه دي او ثواب په رسو دي د 500 دغه شانتي تراوی واخله نبی علیہ السلام یو ورځ دو ورځ درې ورځ په څلورم ورځ نه راوت ولی صحابه په انتظار دي نبی علیہ السلام نه راوت بیا چې کله هغه ورځ تیر شو یا رسول انتظار بیزه د دې د وجه نه دغه نشوم چې زمانه د وحی ده ستاسو چې جوش او جذبه ته چې ما وکړه نو زما په ځای کې یره پیدا شو دا سینه چې دا تراویم چرته فرشي نو د دې د وجه نظر اونه وته و زمنګ په رمضان کې رومبانه ورځو کې ماشاءالله سپونو دو درې ډکی خو چې یو دوا درې څلور 15 چې څومره روزي اوري دومره مقتدیان کمیږي اخر کې دو درې بوډاګان پاتې کاری غریب پاتې نور دینه ټول تختیدلی ته سوچو کا کنه دینه لوی احسانات بل شته دغه شانتي ګڼ معاملات دي دعاګانې امت له چې کومې غوښتې دي تکلیفونه د دې امت لپاره چې کوم برداشت کړي دي داغه خو انتها نشته نو یا ساته دا درې وجوهات دي کمالات حسن و جمال کمالات او دغه شانت احسانات. نو زه په ایمان وایا کته عاشقی پچا باندې زنم ناخلمه چې پچای نو د حسن و جمال د وجې نه کنه دغه بلونه رنگ سپینونی بي یا بلونه سرغونی بي اته خو د ټینګي نه نو دغه د وجې نه پته شوي نو زه په ایمان وایا که حسن جمال د وجې نه مینه کوي راشه د محمد مصطفی سره وکړه د محمد مصطفی غوندې حسن جمال د چا هم نشته دی او کنه ته مینه د کمالاتو د وجې نه کوي چې یاره په دې کې کمال دی په دې کې دا کمال دی په دې کې دا کمال دی یا لکه په دې کې به یو دوه درې کمال دی راشه محمد مصطفی د کمالاتو نه داسې دی داسې چې د محمد مصطفی غوندې کمالات الله چاله هم نه دي ورکړي چاله هم نه دي ورکړي او کته یاره ما سره ښه کړي دي زه ځکه پیمانې ما نو راشه د محمد مصطفی غوندې ښه تا سره چا هم نه دي کړي پوهېږي په حساب باندې راشه او یقین ساتئ یو صحابي دی که نه
حضرت صوبان نامه ده رضی الله تعالی. نبی علیہ السلام خواله راغه خپه غونی. نبی علیہ السلام ورته الکه خیر دې سخپه یا رسول الله ستانه بغیر خو وخت رول ډیر ګران دي. اسم اکثر سویل غواړي ویزه دا ویل غواړم چې ته خو په جنت کې لوی مقام باندې وای امون خو به درجه کتبې نو دا ستاسو سره به ملاقات څنګه کیږي دا سیدا وی مینا واه ها نوجوان عاشق چې هغه عاشق یار عاشق هغه عاشقي هغه سره خپل د محبوب د ملاقات ډیر یو ارمانی یاره څنګه به ملاقات کیږي څنګه به خبرې کیږي په جنت کې خوستا مقام ډیر لوی او زمنګ مقام خو ډیر. نبی علیہ السلام ورته یو ساعت غلو الله د سورۃ النساء مقام راولېګا چې ومن یطع الله والرسول اچھا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول دغه تابعداران په جنت کې به د پیغمبر مرګرتیا کوي. د چا په مرګرتیا کې وي د پیغمبر ها نو د پیغمبر مرګرتیا وای ها نو په دنیا کې د پیغمبر مرګرتیا وکړي. او دا حدیث هم دی چې د چا سره سړی مینه یې کنه نو حشر به هم دا غسر راځي. کستا مینا کاډا شاډا سره وا نو حشر به هم کاډا او شاډا سره راځي. کاډا شاډا پیژنې کنه کاډا شاډا صحیح ده جی کاډا شاډا په دې کې فرق دی یو مذکر کا بل مؤنث کا نو دغه کاډا او شاډا سره به حشر راځي. او کمینه دي چرته د محمد مصطفی سره نو حشر به د چا سره راځي د محمد مصطفی سره راځي. کمینه دي اے صحابه سره نو حشر به د چا سره راځي د صحابه سره راځي. ها د صحابه سره یو صحابي راغی یا رسول الله په قیامت به کله نبی علیہ السلام ورته لغونه خصول ویتاول تیارې کړل چې د قیامت تپوس کوي هغه یا رسول الله نور خو می ستیارې نه دی کړه نه می سمونځونه زیات کړی دي نه می سروجي زیاتې نیولیا نه می س خیر خیراتونه زیات کړلی خو یو خبره ده پتا مې ډېرې پتا ډېر زیات مې نه نبی علیہ السلام دغه مینه بده تا مینه وای یار دې ته مینه وای وی نور مې هیڅ نه دی کړه منځونه مې هم زیات نه دی کړه خیر خیراتونه مې هم نه دی کړه خو زما مینه تاسو ډېره سیوا ده هغه دغه مینه بچي حشر کې به دې زما سره یو ځای کوي چا سره دې چا مینه یې کنه الله به دا غوښ راغ پورته کوي. دغه شانتي ما خو تاسو ته واقعا ورولو غزوه احد په موقع باندې مسلمانانو ته شروع کې فتح ملاو شو بیا عارضی شکست ملاو شو هغه کې صحابه شهیدان شول. یو زنانه ده هندای نامه ده د دې پلار د دې رور د دې خاوند د دې زامن ټول شهیدان شوي. پدې کې یو خبره خوره شوی و چې پیغمبر شهید شوی دی او یقینا چې کله دا خبره خوره شو کنه نو دغه زنانه دا چې کومه صحابیه و د دې د لاسه دا د کور راووت پریشانه ده ولی د محبوب د شهادت خبر راغی مخله یو صحابي راغی هغه چوکو ته یې سره دا خو پلان کوي دا د دې خو پلار مړ دی چې څنګه نېږي شو هغه ته سوي داوتی ودا راته وایي چې محمد مصطفی څنګه دی هغه عزت بالکل خده بالکل برابر اطمینان نه راغل مخه ته لاړه بل ورته ملاو شو هغه یې سره د دې خو غرورم شهید شوی دی سبو ته ویو خدا پروا نه کوي
حتی چې کله محمد مصطفی خپل پسترګو باندې ولید کنه صحابه حیران دي پیغمبر هم حیران چې اوس به وته سوي پلار شهید شو رور شهید شو خاون شهید شو زامن شهید شو دا ورته یا رسول الله وی چې تا ته مې وکړه کنه او ته مې روغ موټ ولیدې تندرست ولیدې وی زما تمام غمونه ختم شول زما تمام غمونه ختم شول ستا په کتو باندې زما غمونه ختم شول نو یا ساتي عزتمندو الله داسې پیغمبر را کړل او بیا چې کم آیات ما ویلو هغه آیات باندې لغونه ته غور وکړه کنه الله کریم سوی لقد جاءکم البتا تحقیق راغله د تاسو ته رسول یو رسول عظیم الشان من انفسکم تاسو د جنسنا ردیو کو پاغا یارانو باندې میلادوم جوړی د بشریت نه انکاروم کوي د خرال واد په سمج کې جړی ناراض یو طرف نه انکار دی د بشریت نه او بل طرف نه دعوت میلاد دا نو د خرزو ګډ وډ راوړ ګډ وډ ارڅ دي خطا کړی دي ارڅ نو آیت قرآن وی لقد جاءکم رسول من انفسکم عظیم الشان من انفسکم د جنس استاسونا عزیز علی گران لگی پدا باندی مانتم ارغ اسا چکم تاسو تا تکلیف رسی پدا باندی هر هغه شی گران دی چکم تاسو تا تکلیف رسی چې کوم تاسو دردمن کوي په دې باندې دې دردمن کیږي ښا اے زوانا قرآن سوی وی عزیز علیه ګران لګي په دې باندې ما هر هغه څه انت تم چې تا په تکلیف کیا چی ستا تکلیف په دې باندې ګران لګي او ته د دې پیغمبر سنت د ویخ اخرای او دته تکلیف رسای دته تکلیف رسای सोचो का कहना यार सोचो का अल्लाह पर कुरान की वही अजीजुन अलैहि मा अनितुम ग्रान लगी पदा बांधी पचा बांधी प मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधी मा हर अगसा अनितुम चिता सुपर तकलीफ क्या चोले के गए स्ता तकलीफ पदा बांधी ग्रान लगी और तदला पल दला सो तकलीफ वर का यार और दावत इश्क का हाँ निजा आशिकी माँ सोचोगा कहना स्ता तकलीफ पागा ग्रान लगी ताची ओशे परेशान कई पर पैगंबर ग्रान लगी और त अखपल दलासा पैगंबर ला तकलीफ वर्काई ए पदी गिरा चाड़ा राकागे दा चाड़ा त पछा राकागे अखपल दी गिरी ला किंची उड़ी دا کرپا دی جوڑا کرلا دا کرپا دی پس جوڑا کرلا یار دا دی پس جوڑا کرلا دا چاڑا راکاگی دا محمد مصطفی پا سنت باندی دا کینچے دا غربا دی جوڑا کرلا دا محمد مصطفی پا سنتو باندی سوچو کا کہنا یار سوچو کا یو پیغمبر باندې ستا تکلیف ګران لګي او تا خپل د لاسه هغه ته تکلیف رسای او داوا کوي چې زه مینه ما او زما په ایمان دی او زه مینه ما عاشق رسول یم نو څنګه عاشق یار عاشق خپل محبوب لا راحت ور کوي سکون ور کوي ته خو له تکلیف ور کوي څنګه عاشقي सोच दे कर ले ज़वाना खपके गए बना खा दांडर सुंडर पहाड़ जे की मौजूद दी जमा पकूर क्यों मिश्ता अंडर सुंडर हाँ जमा सर तुम्हारे केनास मासूम न करी ओ अंडर सुंडर मौजूद दी प्रीदू 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 मैं वो प्रेदे हमाम दुकान की प्रेदे याला का दागिरा तापरी खोलो नुदी की कम दासी बदवाले दे मैं जमा दागिरा दे जब ईमान होया वाले जिस तरह तूने सब बेकार है मका ऐता यो दमदान दासी कटी खोया पाया देखा न बेबी शुई न लाला शुई हाँ नु वाले तो जमाना खैस्ता शुई का
خدای ته وګوره. او یا ساته علماوی یو سړی چې په ګیره باندې چاړه راکاږي او دی بیا شیشې ته وګوري او په دې مخ دا لاس راکاږي چې یاره وس خوند وکړو او اوس پکې نو د پېښور هغه ښکارمه، نو د ده د ایمان خطره ده، د ده د ایمان خطره ده، د ایمان خطره ده. ایمان ا دې چې پکې بیا چاړه راکاږي چې بیا پکې هغه پوډر ولګي، توبه وباسه، هغه کریم چې پکې بیا ولګي، سپین ځان له سره ځان له داسې ونه سره ونې کیه داسې کیه چې بیا په هغه نخرو رواني، ته به وایې چې سمه خارو ورخلاصه ده، داسې به په نازک ورخلاصوي، ته به وایې چېرته اوس ایله کرپ شوی دی قدم نشي اخیستی. لا حول ولا قوت الا بالله. سوچو گئے مسلمانہ خدای نو او یریگا خپل دلاسو سوچو گا ته چې دا ګیره وخورېږه نه دا ویښته زمونږ دا رونه چې دي موږ هغو ته بد نه وي، دا نه چېره زه د هغوی قوم ته سپک ګورم، دا د الله تقسیم دی، چاله کم قوم کې پیدا کړي چاله کم قوم کې. په دې کې څه کمال نشته، کمال ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په قومونو کې څه نشته، دا خو الله یو پہچان لپاره لتعارفو تعارف دی. څوک په یو قوم کې دی، څوک په بل قوم کې، څوک په بل قوم کې. دا نظام د دنیا چلی، نظام د دنیا چلی، ټول یو شان ته پیدا کړی، هر یو ځان ته خان ویلې، نو دا کار بچا کو چې هر یو پلار وي نو کار جوړېده نه کنه. دا خو دستور دی د دنیا نظام چلولو لپاره، کله یو قوم کله بل کله بل کله بل کله بل، او په دې کې څه نشته. خو خالي دومره ویمه دی چې دا ویښته ستا دغه کې د ګیري، نو دی دا ویښته چېرته قبرستان کې ښخوي، جدا غونې تیلۍ کې رانغاړي چې یاره دا سیټ ته که دا د ګیري ویښته دي که نه، د هر یوې لپاره یوه ډبه ده، یوه ډبه دی که نه، هغې ته ټول ویښته غورځوي او هغه ویښته بیا چېرته وړي، ندی ته رسوي که نه. دا خو هغه زنانو ویښته نه دي چې 3000 روپۍ کیلو، ستا ویښته خو زه په 4 انې هم کیلو نه اخلم. او بیا پکې ماشاءالله زمونږ تورسري ویښته هم خرڅوي، ویښته خرڅول او د جسم نور اعضا خرڅول دا یو شی دی، 3000 روپۍ دي. خدای ته وګوره شرم دی یا په دې باندې به بیا چېرته گفتگو کومه، خو ستا به ویښته نه دي، ستا ویښته څوک هم نه اخلي، صحیح نه. نو دا به ځي چېرته نالو ته. نو ته سوچ وکړه د محمد مصطفی سنت چېرته لاړه، چېرته لاړه وایه که نه یار، چېرته لاړه نالو ته، د چا د لاسه وایه که نه، یورپ والا د لاسه، د امریکې د لاسه، د انډیا د لاسه، دغه شانتي د مودي د لاسه، د ټرمپ د لاسه، د بوش د لاسه، نه د یو مسلمان د لاسه، د یو مسلمان د لاسه. سوچ پکار دی. نو ځکه ایزې وایي عزیز علیه ګران لګي په ده باندې هغه چې تا په تکلیف کې اچي. بیا وایي حریص علیکم ډېر حرصناک دی ستاسو په فایدو باندې، ستاسو په ایمانونو باندې. او بیا په آخره کې وایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم، په مؤمنانو باندې ډېر نرمي کوونکی دی، په مؤمنانو باندې ډېر رحم کوونکی دی. داسې پیغمبر دی پرېښی دی او په نورو پسې منډې وایي او دعوه کوي چې زه عاشق رسول یم. نو زه په ایمان وایا ستا په وینا او ستا په عمل کې تضاد دی او که نه، دی او که نه. او چې د چا په وینا او عمل کې چې تضاد راشي هغه مسلمان دی که منافق؟ په زور وایي څه دی، څه دی منافق، څه دی. نو ستاسو خوښه ده منافقین جوړېږئ او که نه سوچه مؤمنان، څه جوړېږئ؟ سوچه مؤمنان. نو چې سوچه مؤمنان جوړېږئ نو سوچه کارونه کوئ، هغه وایه چې کم خو عمل دی، هغه کوئ چې کمه مو وینا ده. وینا د عمل خلاف مه کوه، عمل د وینا خلاف مه کوه، ځکه چې دا کار د مسلمان نه دی، دا کار د چا دی؟ د منافق. الله دې موږ د منافقت نه وساتي. باقي ان شاء الله راتلونکي جمعه باندې واخر دعوانا الحمدلله.